دا A1 یعنی A1 لیول چې دغه کورس دی جرمني ژبې چې اکثره د جرمني ویزې لپاره کوم خلک چې د وادونو په نتیجه کې جرمني ته درځي هغه ته فامیلین zusammenführung هم یایي نو هغو ته دغه کورس پکار وي. دا کورس ما د هغو لپاره جوړ کړی دی چې څوک پښتو زبان څومره خلک چې دي چې هغه دغه نه استفاده وکړي او جرمني ژبه په اسانه طریقې سره آنلاین فري زده کړي. نو دغه کورس کې چې مو په کوم ترتیب سره چې زده کوو هغه به زه دلته اورېدو ته وښیم چې کوم ترتیب سره مو څرنګه مخته ځو. اول لیکچر کې چې دی هغه به مو سلام زده کوو چې سلام څرنګه میلی شي په جرمني ژبې کې. دویم لیکچر کې بیا مو د حساب باره کې خبره کوو او د عمر باره کې چې عمر څنګه ویلی شي او حساب یو نه نیولې تر لسو پورې. دریم کې به مو بیا کوم آسان کوم سوالونه چې دي او د هغو ځوابونه هغه زده کوو. هغه نه وروسته به مو بیا جرمني ژبې کې ABC چې دي چې الفبې ورته یې هغه زده کوو. او پنځم لیکچر کې چې دی مو به د ملکونو او د ژبو باره کې خبرې کوو چې دغو څه کومې جملې تعلق لري هغه څنګه ویلی شي. او شپږم کې به مو د کار باره کې خبره کوو مسلک او کار. او همداسې به بیا فامیل طرف ځو فامیل باره کې کومې جملې چې د هغو سره تعلق لري هغه به ویایو. او هغه نه بعد به بیا آرټیکل باره کې خبرې کوو. آرټیکل چې دی هغه مطلب دا دی چې یعنې مذکر او مؤنث یعنې ښځه او سړی او دغه باره کې به خبرې کوو چې دا په جرمني ژبه کې څه اصول لري. او انم نمبر کې به بیا د جمع باره کې خبرې کوو چې یعنې یو واحد وي یو جمع وي. جمع په جرمني ژبه کې ګرامر کې څرنګه میلی شي. او لسم نمبر کې مو بیا ځینې وربونه چې دي هغه زده کوو چې ډېر مهم دي. هغه دوه وربونه دي زاین او هابن. دا به بیا وروسته ویډیوز کې چې د هغه نه تفصیل سره خبرې کوو چې دا څه معنا لري او په کوم اصول سره دا مختلف طریقې سره بدلیږي. یولسم نمبر کې بیا مو د عمر باره کې خبرې کوو ساده جملې به زده کوو. همداسې به بیا د وخت باره کې خبرې کوو. او دیارلسم لیکچر کې به مو د خوراک چکاک باره کې خبرې کوو او دغه به زده کوو. څوارلسم نمبر کې به بیا د سودا اخیستلو باره کې خبرې کوو. او پنځلسم چې دی هغه کې به بیا ویډیوهولونګ یعنې پریکټس کوو او کوم شیان مو چې زده کړي دي هغه به دوباره ریپیټ کوو او بیا ویایو.